تپوس راکړل شوی دی، یو ملګری دا وایي که یو سړی داسې الفاظ وایي که ما پلانکی کار وکړو نو زه به د انسان بچی نه یم، نو آیا داسې جملې ویلو سره قسم منعقد کیږي یا نه؟ نو د قسم د وقوع لپاره ضروري ده چې هغه اسم ذات یعنې د الله رب العزت ذاتي نومونو سره قسم وخوړلی شي، لکه الله، یا د الله رب العزت صفتي نومونه لکه الرحمن، الرحیم، داسې الفاظ سره قسم وخوړلی شي، یا د الله رب العزت یو داسې صفت سره قسم وخوړلی شي چې هغه صفت هغه قسم په معاشره کې متعارف وي، لکه د الله رب العزت د عزت یا د کبرایي قسم خوړل، دې سره هم قسم واقع کیږي. د دې نه علاوه هغه څیزونو سره قسم هم واقع کیږي چې کوم قسم خوړل په معاشره کې متعارف وي، لکه عرف، هغه قسم په عرف کې هغه قسم عام وي، لکه د الله د قرآن په قرآن باندې یا د قرآن مجید په الفاظو یا د قرآن باندې قسم خوړل، په دې الفاظو سره قسم واقع کیږي. او داسې کلام چې د دې صورتونو نه خالي وي، یا داسې الفاظ ویل چې د دې صورتونو یا د الله رب العزت د صفتي نومونو یا د ذاتي نومونو یا داسې الفاظو سره چې په معاشره کې عام نه وي، په هغې سره بیا د قسم اطلاق نه کیږي. نو دا کومه مسله چې د ملګري ذکر کړې ده که ما پلانکی کار وکړو نو زه به د انسان بچی نه یم، نو دا قسم ځکه نه دی چې نه دا د الله رب العزت اسم ذات دی، نه د الله رب العزت صفتي نوم دی، او نه دا الفاظ په عرف کې د قسم دپاره استعمالیږي، لہذا په دې الفاظو سره قسم نه واقع کیږي.